نکاح واقعه دا به انشاءالله تفصیلا عرض کوو. د نکاح ډېر فضایل راغلي. یو روایت کې راغلی دي د مشکات شریف روایت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. وی سړی کله نکاح وکړي نیم دیني مکمل شو. فلیتق الله فی النصف الباقی، باقی چې کم نیم دین پاتې شو دی په باره کې د الله نه ویریږي. یعنی نیمه تقوا واده سره برابرېږي. بغیر د واده د نیمه تقوا سر خوري. د نیمه تقوا خو د دې خپله وي. او بل یو روایت کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح مسلم روایت ته حدیث نمبر 3079 یا معاشر الشباب اے نوجوانانو من استطاع منکم الباء، تاسو کې چا صلاحیت وي د نان نفقې یعنی د ښځې خرچه برداشت کولی شي فلیتزوج واده د وکړي فانه اغض للبصر. دې کې وجه ذکر کا ولې چې یو خو دې سره سترګې محفوظې وي یعنی بدنظري نه کیږي. و احسن للفرج، اور دویم دا چې د انسان شرمګاه محفوظ یعنی زنا نه محفوظ وي. ومن لم یستطع، اور کچری یو سړی د هغه استطاعت نشته د واده کولو فعلیه بصوم غد روژې ونیسي فانه له وجاء، ولې چې د روژه نیولل دا ډال دی. وجا ویل کېږي ډال ته لکه څنګه تورې ګزار نه ډال سره سړی بچ کېږي دغه رنګې د شیطان حملې نه هم روژې سره به بیا ځان بچ کوي. بل یو روایت دی د کنز العمال. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم سړی تاسو کې صلاحیت شته د واده کولو خو بیا واده نه کوي هغه ما سره هیڅ تعلق نشته. من کان موسرا لان ینکح، چې چا دا صلاحیت شته چې هغه نکاح کولی شي ثم لم ینکح فلیس مني، خو هغه باوجود هغه نکاح نه کوي هغه معنی نه دی. دا معنی نه دی دې څو معنی کیدی شي. یو معنی دا کیدی شي چې فلیس مني زما امتی نه دی. قیامت ورځ به ته وایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی یم، پیغمبر علیه السلام به وایي چې نه دا زما امتی نه دی. یو دا معنی کیدی شي. یا فلیس مني ما سره هیڅ قسمه تعلق نشته، او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا په باری کې وایي چې ما سره تعلق نشته خو هغه غرق دی که نه. اور دریم پکې دا دی چې دا مسلمان نه دی فلیس مني، یعنی مسلمان دی خو کامل درجه مسلمان نه دی، مختلف معنی. او بل یو روایت کې راغلی ابن ماجه روایت دی. سمره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نهى عن التبتل. وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ دینه منی کړیو چې یو سړی یوازې پاتې شي. تبتل ویل کېږي بغیر شادي کې زندگی گزارنا. دې کې شریعت کې منع راغلی چې داسې زندگی به نه تیری. او کنز العمال بل روایت کې راغلی النکاح سنتي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا نکاح زما سنت دی. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، چې کم سړی زما په دې سنت باندې عمل نه کوي هغه زما سره هیڅ تعلق نشته. او بل یو روایت دی شعب الایمان ذکر کړي، کنز العمال هم ذکر کړي دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسکین 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 رجل لیس له امرأة، هغه سړی مسکین دی مسکین دی مسکین دی چې کم سړی واده نه وي کړی. و ان کان غنیا من المال، اگر چې هغه سره ډېر زیات مال وي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله سړی سره ډېر مال وي بیا هم دا محتاج دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې دا که مال ورسره دا بیا هم محتاج دی. او بیا وفرمایلو چې مسکینة 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 امرأة لیس لها زوج، کم سړی چې کمې زنانه چې خاوند نه وي دا مسکینه ده مسکینه ده محتاجه ده محتاجه ده محتاجه ده. و ان کانت غنیة من المال، اگر چې مال ورسره ډیر وي. ولی علماء لیکلي چې د مال وجې نه مال نه مقصود راحت دی او بفکري ده. دا خو به مال سره څه نه څه انسان ته حاصله شي، خو چې څومره پورې واده نه وي کړی نو هغه ته هغه پورا کامل راحت او سکون نه میلویږي. ولی مال سره خو جسمانی صورت راغلو خو بیا انسان نیمګړی وي. او بل یو روایت کې راغلی دی جامع الصغیر روایت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی تزوجوا النساء، تاسو ودونه وکي ښځو سره فانهن یاتین المال، چې کله سړی واده وکي نه دې سره مال کور ته راځي. اور علماء لیکلی یرزق الله بسببهن، دی واده سره سړی مال زیاتیږي. ٹھیک شو کنه. کم سړی غریب وي هغه دا غواړي چې ماته الله پاک مالداري نصیب کړي، نو واده سره مالداري نصیبېږي. ولې بعضې ښځې قسمت تاندی ډېر کولاو وي موږ پښتو کې ویلی کېږي، نو هغې سره الله پاک د خاوند زندګي هم جوړه کړي. او بیا علماو دا وجه لیکلي چې د مال راوړلو دا مطلب دی چې ښځه او خوند دواړه سمجداره وي، نو دا دواړه د بیا یو بل خیرخوا وي. سړی دا کوشش کوي چې مخکې صرف زما خرچه وه اوس د ښځې بار خرچه ده، د بچو خرچه ده، نو هغې دپاره هغه زیات کوشش شروع کړي.
اور ښځه هوښیاره ښځه وي هغه دا سوچ کوي چې زما خاوند دومره بار محنت کوي هغه د کور د شیزونو خیال ساتي نه دې وجې نه دواړو ته بېفکري وي او راحت ورته حاصلېږي دې وجې نه دا مال اور رزق کور کې د واده وجې نه زیاتېږي. او بل یو روایت کې راغلی دي یو صحابي دی حضرت عکاف رضی الله تعالی عنہ اور دا روایت نقل کړی دی کنز العمال. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عکاف رضی الله عنه ته تپوس وکړو وایي هل لک زوج الک واده د کړی دی؟ هغه ورته ویلي چې اللهم لا یا رسول الله نه دی کړی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیلي چې وانت موسر تا سره مال شته چې د ښځه واده وکړي هغې ته خرچه برداشت کړي؟ ندی ورته جواب کې یا رسول الله او بالکل مال را سره شته وسط لرم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیلو اذا من اخوان الشیاطین چې وسته شته او بیا واده نه کوي نه دې صورت کې ته د شیطان د ورور یې د شیطان د ورونو نه یې ورور یې ښه. او بیا ورته وفرمیلو چې که چېرې ته نسوارا وې یعنې عیسوي وې نه ته به راهب یې ولې راهبانو به واده نه کولو بس دغه کې به ګرجې کې به پرته وو. او بیا فرمایي چې نکاح کول دا زما طریقه ده اور تاسو کې بدترین خلک هغه دي چې هغه بغیر واده دي یعنی بغیر نکاح دي اور مړیدنو والا کې ټول نه بدتر هغه سړی مړیږي چې هغه بغیر د نکاح مړیږي. وایي تاسو شیطان سره مینه لرئ ولې چې شیطان سره د ښځو نه بل څښا اور غټ هتیار نشته چې هغې سره دیندار خلک ګمراه کی. خو چې کم خلکو نکاح کړی دی دا خلک بالکل پاکیزه دي اور د فحاشي نه بری دي. او بیا ورته وفرمیلو وی حق یا عکاف ستا د ډېر بد وي ای عکاف تزوج نکاح وکړه والا فانک من المذنبین اور که واده نه کوي نو بیا به د وروسته خلکو نه پاتې شي یعنې ګناهګارو نه شي. صحابه کرام خو صحابه کرام وکنه حضرت عکاف رضی الله عنه په باره کې راغلي چې دې ورته فورا وفرمیلو یا نبی الله ای د الله رسوله زوجنی ما ته نکاح وکړه فلم یبرح حتی زوجه ابنة کلثوم. نو مغه مجلس کې کلثوم الحمیری و ښځه وه هغې لور سره ما هغه مجلس کې ورته نکاح وتړلو. پوه شو په دې خبره باندې. او بل یو روایت دی جامع ترمذی نقل کړی دی حدیث نمبر 1080 کې عن ابي ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع من سنن المرسلین څلور سنتونه داسې دي چې دا د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دي. یعنې څومره انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام دنیا ته راغلي دا ټولو سنت ګرځېدلی دی. پهله نمبر باندې الحیا حیا کول والتعطر عطر لګول والسواک مسواک کول والنکاح اور نکاح کول دا د ټولو انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دی. اور دې سره بعضې روایتونو کې نور روایتونو کې ګیره ورسره راغلي ښه ګیره دا ټول انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام سنت دی. یو پیغمبر نه ته دا نشي ثابت چې العیاذ بالله هغه ګیره ورکوټي کړي وي یا لرې کړي وي. اور دا هم د نکاح داسې عمل دی چې دا ټول صحابه دغه نه انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام نه ثابت دی. همدغه رنګې صحابه کرامو کې نشي ثابتولی چې چا ګیره لرې کړي وي یا ګیره شاټ کړي وي ښه ګیره د انبیا کرامو او صحابه کرامو سنت دی. بل یو روایت کې راغلی دی کنز العمال روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیلو چې کله ښځه او خوند یو بل ته مینې سره ګوري خوند ښځې ته مینې محبت سره ګوري اور ښځه خوند ته مینې محبت سره ګوري نه الله رب العزت دواړو ته په مینې نظر سره ګوري. او بل روایت کې راغلی مشکات روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تزوجوا الودود الولود تاسو داسې ښځو سره نکاح کوئ چې هغه مینه ډېره کوي اور بچي ډېر راوړي. مخکې وجه ذکر کوي فإني مکاثر بكم الامم قیامت ورځې به زه په نورو امتونو باندې فخر کوم چې ټول نه زیات امتیان به د زما وي. نو دوه صفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې حدیث کې ذکر کړي داسې ښځه چې هغه خاوند سره مینه کوي بې وفا نه وي دا نه چې پتې کېږي تا کره اور هغې بل ځای اچوي. پوه شو په خبره باندې. همدغه رنګې چې بچي هم ډېر وړي هغه ته پرون ما ویلو چې دا نسل نه جنس نه خاندان نه پته لګي. لسم نمبر ما یو بل حدیث کنز العمال نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قیامت ورځې به یو سړی راشي اور هغه ته به ډېر زیات اجر و ثواب او درجات هغه چې کله خپل وګوري نه حیران به پاتې شي. او هغه به وایي چې ما خو دومره نیکیانې نه وي کړي د دومره ډېرې زیاتې نیکیانې او درجات د کم ځای نه راغلو اور خلاف توقع ما ته دومره انعامات څنګه میلاو شو. نو هغه ته به ویلی شي چې کله ته انتقال د وکړو دنیا نه راغلی آخرت طرف ته
نستا اولاد ستا بچو تا د پر الله په دربار کې ډېر استغفار کړی دی د غي د برکت د هر څه ته ملو شوی دی فیقال غته ویل شي به استغفار ولدک لک د بچو تا د پر کم استغفار کړي غو جنستا درجه اوچته شوی ده نه بچون کې دا فایده د انسان ته خو چې بچی نیک عمل وي دا نه چې غون کال کې در پسې یو ځلن دعا نه کوي نه قبرستان ته راځي نه دعا شته نه نفلونه شته هغه نه بیا نه اولاد خدي لکه اوس د دیر کې یو بغیرت او حسنین پلاری وډه زويشتو مور باندې ډزې کړي وي مور کې بشو پلاری وفات شو داسې اولاد باندې بسکه چې هغه ټیک ټاکر وي سره ګاډا ورته ځي بل پټ هیڅ نه پويږي تک شین وي پوه شو په خبره باندې دوی چې بچو تربیت اور دا ډېر زیات ضروری دی نو دیو جن علماء بیا دالی کلی دی چې کم سړی وسعت وي مهنت مزدوری دو کی وده د پر تنظیم وکي کني قرضه دو کی وده د پر خو وده دو کی او بیا لیکلی دی چې کله یو سړی وده د پر قرضه وکي اور پوخ نیتی داوی چې دا قرضه به زه ادا کوم نو کچری اول خو الله پاک دې ته توفیق ورکړي دا قرضه به ادا شي او دا غدا د څومره مشران دلته ناست دي نه تاسو کې وده د پر کومه قرضه وکي الله پاک تنظیم کوي خو چې په دین توی چې زدا قرضه لنډوم دا نه چې والو بیا بور سره ګورو ولا نه کیږي روزانه به اعمال کې اعلان بغواړي چې الله دا قرضې تنظیم وکي اور کچری اده نه کم مرګه ساته پوري نو الله رب العزت په د کم قرض خاده چا چې قرض ور کړي غاب و نه رزي شي بس وی چې بس مړه الله رضا ده پر معاف کړي دي زونو بدرول ولا الله رب العزت دی کنه ولی چې د دین حفاظت د پر نکاح کړي دي او غد پر د مکروه شوی دی نه قرضه ور باندې وروړي دي ها البته فضولیات د پر قرضه کول جایز نه دی یره تماشا کو قرضه ورته وکه او بیا دوه رکعات صلات هجرت کې چې الله د قرضه لنډه کې تماشام کړي و نظر ما څه ضرورت دی خو د غرق نه کا پوه شو په دې خبره جایز کار د پر نکاح د پر اور څومره نه نفقه وی یا مہر وی هغه د پر باندې الله پاک ان شاء الله تنظیم کوي د نکاح مسنون طریقه څه ده نو لیکلی چې څنګه مونږ عبادت دی روژه عبادت دی زکات اور حج عبادت دی داسې نکاح هم عبادت دی بیا روژې دپاره خپله طریقه مونځ خپله طریقه د حج خپله طریقه د عمرې خپله طریقه همدغه رنګې نکاح خپله طریقه ده اوس که مونځ د سنت طریقې خلاف وکړو مونږ خو د وشو خو سره د کراهت اجر درته نه میلویږي همدغه رنګې نکاح که د سنت طریقې مطابق وکړي نه برکت دی پکې اور که سنت خلاف ته وکړو واده خو وشو خو بې برکت ته به په دې خبره باندې پوه شوي نو بیا ضمن کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح کومه واقعه دغه ذکر کړې ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کله چې عمر 15 کاله شپږ میاشتې شو یعنی 15 نیم کاله شو نو ټول نه اول رشتہ ورپسې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نکاح پیغام راولېږلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته انکار وکړو بیا ورپسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نکاح پیغام راولېږلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دواړو ته عذر وکړو چې ستاسو عمرونه ډېر دي دې وجې نه زه د خپلې د لور د کم عمري وجې نه تاسو سره نکاح نشم کولی ستاسو عمر زیات دی په دې خبره باندې پوه شو عذر یې دا پیش کړو دې د بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله 21 سال شو نغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو اور درخواست یې وکړو چې کدا دومره لوی نعمت دی د ستا لور کدا ماته راکړي نه چې کله دا درخواست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واورېدلو الله طرف نه ورته وحی راغله چې دا رشته ماته منظوره ده او دا رشته د وکړی شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درخواست قبول کو اور کوژدنی وکړه ورته دې د بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته ویل دی خادم وو ورته انس لاړ شه حضرت ابوبکر عمر حضرت عثمان حضرت طلحه حضرت زبیر رضی الله عنهم اجمعین اور د انصار یو جماعت رو وړه ټول خلک چې کله راغون شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویله او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره وکړو اور مہری 400 درهم مقرر کړو څومره 400 یو روایت کې 480 درهم راغلي یو روایت کې 1500 درهم راغلي خو موجوده دور کې دا جوړیږي 140 تولے چاندی اور چاندی نن ریٹ تے 2264 روپے نغه اعتبار سره جوړیږي 3,44,000 روپے دیتا مہر فاطمی ویلې کیږي دا سنت دی ٹھیک شو کنه نو موجوده دور کې که یو سړی نکاح کول غواړي نغه خپل کور ولته 140 تولے چاندی ورکی سونا نه چاندی وایم ٹھیک تا کنه دا تقریبا 1.5 کیلو جوړیږي اور قیمت جوړیږي 3,44,000 اور کم از کم چې کم مہر دی غا 10 دراهم دی غا جوړیږي 2 تولے 919
یعنی 2.919 تولې اور ګرام اعتبار سره 34.02 ګرام جوړیږي. موجوده دور کې د دې قیمت 7200 روپے تقریبا جوړیږي. یعنی 7200 روپو نه کم مہر کم بیا نکاح نه کیږي ها چې په دې پویا وي دینه کم مہر نشته دی. بیا څه وکړو چې کله 300 درهم مقرر کو نو یو مجمع وروختله تاشت طباق چې کم ته موږ غوره یا مجمع وایو هغه کې چواري وي اور غیر ټولو حاضرینو باندې تقسیم کې کم صحابه کرام ناسو هغوی کې تقسیم کې. هغې د بعد ام ایمن رضی الله تعالی عنها ته یې ویلو چې لاړ شه ته به د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته ورسوي. جنج نه وخا دا نه چې الله دا سوالی راولې دا خلک راولې بدلته نه دا سیرې واچوي اور بوزو نه صرف یو وینځې ورسره که ام ایمن رضی الله تعالی عنها. حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د خاتون جنت یعنی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رخصتی وکړه. حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته ورسوله. یعنی دغه تر نه یو پلار دی او یو وینځه صرف 2 کسان. دا د هغې ښځې نکاح ده چې هغه سیدة نساء اهل الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جنت کې د ښځو سرداره به فاطمه رضی الله تعالی عنها اور خوند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه. خوند یې هغه مقام دی چې جنت خوشخبری ورته دنیا کې میلاو ده. دې د بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایلو دا یاد ساتي ښه اوس کور دننه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم اعمال کړي دي ورته ویلي چې لاړ شه اوبه راوړه. هغې یو پیالې کې اوبه راوړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلې توکاڼې مبارکې هغې کې واچولې او بیا ورته ویلي چې ما مخامخ ودرېږه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت فاطمه رضی الله تعالی سر مبارک اور سینې مبارکې باندې اوبه چړکاو کې هغه پیالې کې لاس دننه کو که نه داسې اوبې په دا سر باندې او سینې باندې ورته اوبه واچولې. بیا ورته ویلي چې مخ تاو که ملا ما طرف ته که چې کله ملا که د 2 اوږو په منځ کې هغه اوبه یې واچولې او هغه د بعد یې دعا وکړه چې یا الله دې کې اور د دې اولاد د شیطان مردود د شر نه محفوظ وساتي. بیا هغه د بعد وفرمیلو چې دا باقي کمې اوبه پاتې دا وسکه نه هغه اوبه یې وسکلې. بیا حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمیلو چې لاړ شه اوبه راوړه. هغه چې کله اوبه راوړې همدغه رنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې کې خپلې توکاڼې مبارکې واچولې لعاب مبارک او بیا د حضرت علی رضی الله عنه په سر او په سینې باندې چړکا وکړه. په ملا یې ونه کړه صرف سینې او سر باندې او بیا ورته هغه دعا وکړه او هغه د بعد اوبه ورته ورکړي چې دا وسکه. یو روایت کې راغلي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله د هغې کور ته لاړو نو یو پیاله یې اوبه راواخیستلې هغې باندې قل اعوذ رب الفلق او قل اعوذ برب الناس د 2 سورتونه ویلو اور بیا په دواړو مخکې وروسته هغې سره چړکا وکړه او بیا ورته وفرمیلو چې دې سره اودس وکړي. لهذا دې نه یو خبره دا معلومه شوه چې دم کړي اوبو سره اودس کول جایز دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورباندې اخري 2 قول ویلي وو که نه معوذتین او هغې باوجود ورته چې دې سره اودس وکړي. نه چې چا باندې د سحر اثر وي یا جدو اثر وي یا د نظر اثر وي نو په اوبو باندې قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس دا دم کې او هغې سره اودس وکړي دا ټیک دي. دې بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیک اور د نصیب والا اولاد دعا ورته وکړه اور نورې ډېرې ښې دعاګانې هغوی ته خیر او د برکت والا او د طهارت دعاګانې وکړي. حضرت فاطمه رضی الله عنها جهیز او پلار کور نه ځان سره څه وړي دي دا یاد ساتئ. حضرت فاطمه رضی الله عنها خپل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور نه څو شیزونه ځان سره وړي دي. 4 ګادیانې د میټریس چې کوم په ځمکې باندې اچولی کېږي 4 دا 2 رضایانې یعنی کمبل یې ورته وویل اور 2 د ورکوټي لوښي د چاندي والا یو صادر یو تکیا یو پیاله یو مشکیزه اور یو چکی د چې کم کې وړو میده کېږي میچنه چې دې سره وړو میده کې دا ټول 8 شیزونه جوړ شو. اور یو روایت کې راغلي چې یو پلنګ هم و پلنګ دا مطلب چې بیډ شان که نه داسې اوچت کټ شان و هغه ورته ورکو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت فاطمه رضی الله عنها په جهیز کې دا شیزونه ورکړي دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله الته لاړو کور ته نه بیا ورته کارن تقسیم کو. فاطمه رضی الله عنها ته وفرمیلو چې ته به د کور صفایي خوراک پخلی اسکل وړه میده کول یعنی هغه نه وړه جوړول اور اوبه لوښي ډکول د اوبو نه دا ستا ذمه داري شوه. کارین تقسیم کو مشر دا ذمه داري ده چې کور کې کارونه تقسیم کړي
اور حضرت علی رضی الله عنه تو فرمایلو چې کور نه بار کم کار دی غا استاسي مدري دغه بتا ده کوي. ٹھیک ته د حضرت علی رضی الله عنه ولیمه سوا روټه کې سخ ورولي په خلکو باندې نکاح په دویمه ورځ باندې ګوره مارته پرون ویلو چې خزه او خان خپل کې شپې میلاو شي نه سحر ته روټه ورکول دا ولیمه ده. دویمه ورځ باندې حضرت علی رضی الله عنه ولیمه تنظیم وکړو اور ولیمه کې یا 100 سوا وربش روټه وي او څه کجوري وي. پندې طریقې سره حضرت علی رضی الله عنه ولیمه شوی ده صرف کجوري اور د وربش یا 100 روټه وي هغه سره. د مختصر طریقې سره د دین نکاح وشو اور دا کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه د دواړو جانو سردار دی اور هغه چې کومه کور والا ده یعنی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د ټولو ښځو سردار ده جنت کې اور چې کوم حضرت علی رضی الله عنه هغه څلورم خلیفه دی. دومره سادگی سره اور اختصار سره اور سہولت سره اسانتیا سره اور په معمولی مہر باندې د خپل لور نکاح کړی دی اور حضرت علی رضی الله عنه څومره هلکا پلکا ولیمه کړی دا هغه طریقه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه منقول ده یعنی نقل کړی شوی ده. دی واقع نه سو مسلم علومی کې غادر توای به بیا خبره ختمو چې کله جینه اور هلک بالغ شي اور نکاح قابل شي اور مناسبه رشتہ ملاو شي نه بغیر د سم معتبر عذر هغه نکاح کې تاخير ندی کول پکار بلکې زر نکاح کول پکار دی بغیر د سوجه او بغیر د عذر د جینه یا د هلک نکاح کې تاخير کول دا ټیک ندی. اور یو روایت کې د تاکید راغلی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته فرمایلو یا علی ثلاث لا تؤخرها اے علی درې کارونو کې به تاخير نه کوي. الصلاه اذا اتت شکل د موس ټیم پوره شي فورا موس کوا والجنازه اذا حضرت چې کله جنازه حاضر شي فورا جنازه کوي کې تاخير مکوي. مونږ خلک ولاړ د دیدار کې مصافحه کوا او څه کوا بس جنازه شي فورا کول پکار دي. والایم اذا وجدت لها كفءا او چې کله یو پیغله جنې کور کې وي هغه ته همسر یعنی برابر رشتہ ملاو شي نغه کې تاخير مکوا. معاشره کې تبعی او بربادي په دې نکاح کې تاخير کول وجه نه وي او دې کې کم دینی او دنیوي نقصانات دي هغه نه هر عاقل بالغ سړی ته پته دا غي بیانولو ضرورت نشته. دویمه مسله دا معلومه شوه چې نکاح کې د الک اور د جینې په عمرونو کې مناسب فاصله ساتل پکار دي. د الک اور د جینې په عمر کې د الک عمر د جینې نه زیات پکار دی لکه څنګه حضرت علی رضی الله عنه عمر 21 سالو اور حضرت فاطمه رضی الله عنها عمر 15.5 سال یعنی 15 سال شپږ میاشتې وو تقریبا 4-5 کاله فرق پکار دی چې دا فرق وي. اور کچره د دې برعکس وي یعنی د جینې عمر ډیر وي اور د الک عمر کم وي یا ډیر زیات فرق وي دا څه خبره نه ده. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 25 سال اور د خدیجه الکبرى رضی الله عنها عمر 40 سال. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل د ځواني کې اول نکاح حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره کړی او د عمر 40 سالو. خدا اندر د پتی جگہ کونډه وا خوندې وفات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیا غي نه پس نکاح شوی. ندیو چې زیات عمر والا جینې سره نکاح کول جایز دي زدانه چې بالکل مکوي خاص کر هغه چې کونډه رنډوي اور دلته یو نوجوان دی یو ودیشته هغه نکاح سره د کونډې رنډې ژوندۍ جوړیږي نو بیا نکاح کول پکار دي. درېمه مسله دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته خپل لور په نکاح کې ورکولو وعده وکړه او یو ادنا درخواست سادگی سره وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غا قبول کو. نی خاندان را جمع کو نی برادری را جمع کا نی قوم رو وختلو نه پکې سه ورکولو نه خستلو ډیر سادگی او اختصار سره د خبره توې کا. دې کې درته خبره طرف ته اشاره وکړه دې طرف ته چې کله د کوژدنوي زمون یره دلته نه یو مجمع غو روانه کړي کې د مومباتیان ارګباتیان لګولي وي اساس سر خړلې بیا غزنه غیر شي بیا دلته ورته پیوسی غزنه بیا وروړي بیا د دینه یو بکس یوسی بیا غزنه وروړي ای بس ونه دغه پټ بازار جوړ کی ورور انا جانا به شروع شي پردا ختمه دا کم کار دی. سادگی سره څنګه دلته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته درخواست وکړو ورته او وحی را لبس ټیک ته فیصله وشو. سلوره مسله دا معلومه شوه چې د کوژدن حقیقت اور اصل دغه دی چې د الک کور والا د جینې کور والا ته درخواست وکي اور د جینې کور والا په غي باندې اطمینان اظهار وکي او درخواست قبول کی بده ته کوژدن ویل کیږي. د تعریف ته ښه الک کور والا راشي جینې کور والا ته هغه دوی چیرې مونږ دی جینې سره نکاح کول وړوږي تحقیق کی بس ورته سوال جواب وکي چې فون باندې ورته ویا میسج وکي چې بس ټیک ته مونږ ته منظور ده بس خبره ختمه دا ګوتمیا چول دا مجمع وړل دا بکسې وړل دا ټول غب شپ دی. دې هدا پرې دا کوژده ویل کیږي. دا خبره په ټلیفون هم کېدلی شي
په خط او کتابت باندې کیدلی شي او کچري دواړه کورونه خپل کې نږدې وي نه خپل کې د کینی خیر د خبره د توي کې خو نور لوازماتو ضرورت نشته چې دلته نه یو 15 فلنګ کوچونه گاډي بوزه ولا ته نه 15 والا د ضرورت نشته دي. پنځمه مسله دا معلومه شوه چې نکاح به د الګ کور والا ورکی دا مناسبه ده. دیو جنا د الګ کور والا به جینې کور ته لاړ شي او پیغام به ورکی او جینې کور والا به قبول کی او کچري دی برعکس وشو د خزې کور والا رالو نرینه کور ته شهر مو غواړو چې د جینې تا سره رشتہ وشي ندی وی چې دا هم جایز ده دا سبا د خبره نه ده. عموما زموږه د پښتون سوسایټي کې موږ دا وی چې د خزې عزت برقرار پاتې شي نه نرینه سي خزې کور بسې او که خزې ولا لاړو دا سبا د خبره نه دی وی چې دا جایز دي. شپږمه مسله دا معلومه شوه چې نکاح په موقع باندې ډېر نږدې ملګري خاص ملګري دا کار وغواړي نه دي کې سب مضایقه یعنی څه خبره نشته. ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلفای راشدین طلحه و زبیر سعد و سعید دا عشره مبشره کم صحابه کرام دي انصار دي ډېر وغوښتلو هغې په مخکې نکاح پړاو کو نه دا ملګري راغوښتل دا ټیک دي کې څه مسله نشته. خو دینه مقصود دا دی چې نکاح اعلان وشي خلک خبر شي. خو دې موقع کې چې کم رو نه غوښتلی شي هغه به خفه کېږي نه ټیک ده که نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي سهار وخت کې وکتلو نو هغه بدن باندې د نکاح علاماتو د زعفران او د رنګونه لګېدلي وو. نو تپوس یې ونه وکړو چې هلکه څه چل دی وي یا رسول الله واده مو وکړو ورته ولیمه وشو یا رسول الله ولیمه وشوه رخصتي شوي رخصتي شوي به دعا ورته وکړه چې الله د ستا او د ستا کور والا ستا اولاد کې برکت نصیب کړي. نو علما لیکي چې کچرې د ملګری درته واده دعوت در نه کو ته خفګان اظهار کې که د خفګان جایز نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کړی نه دی کړی که نه بس چې دعوت یې نه دی درکړی خفه کېږي نه چې ماته واده دعوت نه یې راکړی بیا 15 کاله ورسره دښمني کوي بیا درته ګډانه للی بیا به رضي کېږي ته کوم داسې ګورنر صدر یې خو بس هغه به غریب مجبوري وه خپل خپلوان یې راوښتي تی نه یې راوښتی نه دې وجې نه دا به نه محسوسوي همداسې هر دعوت کې روټۍ دعوت وي نه وختې واده دعوت و کوژدن واده دعوت و ختم قرآن و یا دستربندي وه جلسه وه بس که روی وختلی ټیک دی. ها کله کله هیر شي غار ته بیا ټلیفون وکړي چې خفه نه شي ما مصروفیت ډېر و تا ته هم دعوت نه یې درکړی بس چې معذرت ظاهر کړي نو بیا ګزاره کول پکار دی ډېر به سختېږي نه. خو بار خپل خپلوان رشتهداران در غوښتل جایز دي او که غټه ولیمه کوي دا هم جایزه ده وس مطابق. خو بهرحال مقصود دی نه دا ده چې خلک زیات نه زیات خبر شي. اومه مسله دا معلومه شوه چې ایجاب او قبول نه پهله خطبه ورکول پکار دي. دې خطبې کې د الله تعالی حمد و ثنا او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود ویلی شي او د قرآن مجید لږ تلاوت وکړی شي هغه تاسو ته ویلی دي. اتمه مسله دا معلومه شوه چې کم خلک کوژدن په وخت کې موجود وي نکاح په وخت کې نغو کې د چوارې تقسیم کړل شي دا ډېره ښه خبره ده او دې باندې د خوشي یعنی خوشحالي اظهار وکړی شي. اور کوژدن په وخت کې نکاح په وخت کې د چوارې داسې وشتل دا جایز دي. تاسو به کتلی وي د علما چې کله نکاح وتړي نه کجوري راواخلي داسې خلکو ته ولي زمونږ الحمدلله دلته مفتي ذکر حسن صاحب دامت برکاتو مالیا نکاح تړلی نه کجوري یې راوختلې ملولې جي به داسې لپه بې رقصه دي خلکو ته به وروشته د ماشومانو به ټوپونه والو نه دا ټیکې دی صحیح ده که نه چوارې به داسې راواخلې او دې خلکو ته به داسې ویلې نو چوارې تقسیمول دا سنت عمل دی. نه هم دا معلومه شو چې دا به دې مسلې به انسان پوهېږي دا زموږ ډېره غټه مسله ده. د لور په نکاح کې واده کې دعوت اور ولیمې غوندې دا سنت ګڼل اور دا ګڼل چې دا به زه خامخا کوم اور دینه بغیر د ما د لور کومه رخصتي ده دا نه کېږي دا بالکل غلط اور ناجایزه ده. د دوم دام سره دعوت کول هیڅ حیثیت نشته دی اور په هر صورت کې دا غلط دی. څه مطلب زموږ داسې وي که نه چې کله سبا ته جینۍ رخصتي کېږي نه شپې ته یې پلار کور کې دعوت کوي همداسې دا که نه ده څومره مېلمانه راغلي غم ورباندې ورمات وي کلی ورباندې ورمات وي هغه غریب بیړه غر کوي کور نه غریب لور نه لاړه شي اور پیسو نه غریب خلی کي. دې شریعت کې هیڅ حیثیت نشته دی. که د جینۍ کور والا روټۍ خپلو مېلمانو ته کوله ټیک ده که نه کوله څوک ورنه تپوس نشي کولی نه ورته دا ویلی چې په پښتو خلاف کار ده کړی پښتو خلاف یې کړی خو شریعت خلاف یې نه دی کړی که نه دی کوي. دا زموږ ډېره غټه مسله ده. دې وجې نه ډېرو جینۍ د رشته دې وجې نه نه کېږي چې پلار یا دعوت وس نه وي غریب یو ځای نه کرځه بل ځای نه کرځه او موږ ته پکار دی چې دا نه چې بس یاره نن راځي کې بس بیا دعوت دی دیګ وګورو بیا ټینګېدل شو بیا ورغلي وو لکه ګزاره کول پکار دی. صحیح ده که نه خپل کور کې ښه عزت سره روټۍ وخوره. موږ پښتو کې وایي چې پیاز وي خو په نیاز وي اور هلته لاړ شي جګ کپه کې نه پته لګي څوک کېناستو نه دا پته لګي څوک پاسېدلو اور نه داسې دا ګوره شریعت چې کم شیزونه بیان کړي دي کې خیر دی. نه د جینۍ کور والا باندې دعوت ولیمه روټۍ دا هېڅ نشته دي ښه نه بي کوي. لسمه مسله دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فلق او سوره ناس یعنی اخري 2 سورتونه ویلي دي. لہذا کم سړی چې د خپلې لور واده کوي نکاح کوي نو کچرې داماد سره یعنی زومګي سره بې تکلفه وي مثال وراري وي یې خوریه وي
نو دغه خلک چونکې محارمونه دي نو بې تکلفي وي نو دې سنت باندې د عمل وکي یعنی چې جینۍ د خپل ستا رشتې داره ده او هلک نه ستا رشتې دار دی نو بیا لاړ شه د سورې فلق سورې ناس ووایه په هغو باندې چړکا وکړه په هغو باندې وسکه او دسونه ورسره وکړي دا ټول جایز دي دې کې خیر و برکت وي اور دا د سعادت مندي خبره ده یعنې دې سره برکت راځي اور کچر چا مور پلار وفات شوي الله دې نه کي وادي وشو خو مور پلار یې نشته نو بیا علماو لیکلي چې ښځه او خان خپله باندې دا عمل کولی شي سورې فلق سورې ناس ته اوبو باندې دم کي ودیس کي او بیا څنګه پیغمبر علیه صلات وسلام چړکاو کړي وه اوبې چولې وې هغه رنګې دوی په خپل ځان باندې اوبه واچوي نو دا هم جایز دی ګوره دا څومره بهترین اعمال دي او همدغه رنګې چا کور کې پوهېږي چې بې برکتي ده یا اثرات دي یا پوهېږي چېرې موږ به یې چا څه کړي دا کړي نه وي او دا بس موږ پښتنو دا وهم دی چې کار یې نه چلېږي ما به یې چا څه کړي دي دا خلک اوزګار دي به نور څه نه کوي تا باندې تعویضونه کوي یو سړی ما ته راغلو جي چېرې مې تعویض کړی کاروبار مو نه چلېږي مل څه کار کوې وایي به جي دیړي مزدوري کوم مر چې چېرته کروڑپتي وی نه در باندې به کړی په دیړي مزدوري به څوک در باندې بند تړي داسې لیونتوب دی پوه شو په دې خبره باندې نه خلکو سره ټایم شته دی یو دې مسلمان سره دونه ټایم نشته چې راشي دلته الله پاک ته تاندی ولګي مونځ ته نه دی تیار دا تا پسې ګرځي تعویضونه کوي خپل کور کې اعمالو اهتمام کوئ نه د سورې فرق سورې ناس پر هم خبره وکړه دا په اوبو باندې دم کی هغه اوبو کې مالګه واچوئ صحیح ده که نه میکس کې خپله کې او بیا دې کور ارد ګرد په ټولو اطرافو کې چړکا وکړي نه دې سره کور هر قسم شر نه محفوظ وي خاص کر چې نوی کور جوړ کې نوي کور ته ځې نه هغې نه مخکې دا اعمال کول پکار دي ختم قرآن د وشي صورت یاسین وشي او کني کم از کم سورې فلق سورې ناس ووایي او هغه اوبو باندې دم کې هغې کې لږه مالګه واچوئ هغې سره د کور اطرافو کې چې کم ځای نه خپا نه لګي هغه ځای کې چړکا وکړي نه دې سره هغه اثر ختمي نه اعمالو اهتمام کول پکار دي دې کې خیر دی ټیک شو که نه انشاءالله سبحان الله وبحمد